السلام علیکم عزیزانو علاقې والو امید لرم سروغ او جوړ بیاست یو خو ټوټل ملک په پریشانیو کې ده بیا هغه بعد بلوچستان غټ په پریشانیو کې ده بیا له بلوچستان بعد د موږ خپل علاقې د کوي په پریشانیو کې ده هغه داسې پریشانی خود لری لویل بل خو افتونو خود جوړ د علاقې خلق دون جابر اسول دون ظالمان سول ساغو جن صوفي فاته ده نه مفتی پاته ده نه طالب علم زینه پاته ده نه کم زینه پاته ده نه لوی زینه پاته ده تر دغه حد پورې سنن دا د موږ یو په سنت جامه یو مولوی د دوی له لاسه قتل ولید او موږ به ورته ګورو سبا کده دغ نیوای نه وکړو د ما ته درېږي د ما بچی ته درېږي د تا بچی ته درېږي سبا چې ته د خپل بچی په پریشانی را ولاړېږي نو د علاقې هر بچی وبوله را ولاړ سه علاقې ته خلکو ته معتبرینو ته غریبانو ته ځوانانو ته زدا ونیا کوم چې عدالت کې به تاسو پریشانه یاست په عدالت کې به بیا د اغلب ایفایار سی بیا به سبا خلاص سی په قسم درته یایم په قسم درته یم چې سپریم کورټ ته زم هم پسې دا وکالت به زه کوم دا جابر دا ظالمان دا غله دا بې پلاره دا د کوم لفظونه هغه لفظونه تلا شرم ورځي چې زه دوی دپاره یاد کړم د دو وکالت زه کومه زه به دوی سزا کومه په قسم به سزا کومه که نه سول سزا خپل وکالت خو به پرېږدو بیا به د دوی لاره ورسره اختیار کړو بیا به موږ هم دغه دوی اصله راواخلو که نه یو ایفایار وکوئ کیس ما ته را پرېږدي معلوم هر یوه ته دي که درته معلومي پټ نامعلوم افراد به ایفایار وکړي اطلاع دې راوړي که تاسې نسئ کولی هغه به موږ وکوو زه به یې وکوم لیکن دغه جبر چې کوم په علاقه کې روان ده یو وارې په لو سطح باندې ما ته پریشانی جوړ دي علاقې ته پریشانی جوړ دي بیا به اوس آیا د علاقې کې د نین غلاوي هم زه برداشتوم په دا سر باندې وستل پکار دی په دا سر سره ولی هغه د نر او د پلار بچی وي ما ته خو د خدای په مخه نه راولي په قسم به تندی ورسره کم الله دې ما ته مخ ته نه راولي او بچی ډیر په ګرانه لویږي پلار ډیر په ګرانه پیدا کیږي بچیان ډیر په ګرانه باندې پلار پیدا کوي په دغه غریبي کې په دې پریشانیو کې یو ټول عمر ځینې ورک په دغه غریبۍ کې خپل بچیانو دپاره هغه بیا ظالمان دی اوس کوټر دپاره دی یوه موبایل دپاره دوی وستنه کوي په قسم که په خپل مرګ مړه سول دا خلک مرګ به د بل له لاسه او کیدای شي ما دا ویډیو به اوري په قسم که په خپل مرګ مړه سواست د سپي مرګ به وي د سپي په شان به بدبوی بوی به کوئ بوی په قسم که مې قبر لا نصیب شو کوم دا د تاسې حالات لوی رب خو مې ویني بالا په سر سې مې ناست رب د هغه چې پټ یاست بچاو بسئ په قسم که په خپله بستره کې په خوند ویده سواست ژوند به مې د سپي او د ګیدړي مرګ به مې د خنځري ته څه یې بیا به تا پسې جمع ولاړئ بیا به تکبیرونه ویل کېږي بیا به تا کپن دپن کېږي په قسم که دې په نصیب سو سته به د مندو او د خوندو او د بچیانو پلار او ورور او زوی وړې د یوه موبایل یوې ګاډۍ دپاره ډېره د افسوس خبره ده بیا ته ښه توقع ساتې بې پلاره خلک دا کوي او علاقې ته دا گزارش کوم د خپلو بچیانو پرورش داسې وکړئ چې د علاقې اعلی سے اعلی انسان جوړ سي داسې کم ظرفه داسې غلط نسي جوړ دا خو بیماری ده د علاقې دپاره خپلو بچیانو ته ټایم ورکړئ خپل بچیان دوستان جوړ کړئ سبا د ما او د تا د بل بچی دا رنګه نسي الله دې د دې مولوی بچیانو ته الله دې مولوی مور او پلار او ورونو او ځانو اقرباو ته الله پاک صبر ورکړي الله دې داسې پریشانی په علاقه کې نور نه جوړوي
مننه